اوس هم بهرني خبرونه. د قزاقستان په یوه پوځي اډه کې چاودنو لږ تر لږه 12 کسان وژلي او نږدې 100 نور یې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي دا مرګ ژوبله د قزاقستان د جنوب په یوه پوځي اډه کې د وسلو او مهماتو په زیرمتون کې هغه مهال پیښه شوه چې له څو چاودنو وروسته هلته اور ولګېد. د بیړنیو حالاتو د وزارت یو ویاند وویل لږ تر لږه 2 کسان تر اوسه لا درکه دي او د موندلو لپاره یې هڅې پیل شوې. د قزاقستان دفاع وزیر نورلان ایرمیک بایوف له پیښې وروسته رسنیو ته ویل چې دی له خپلې دندې استعفا ته چمتو دی. د قزاقستان په یو پوځي اډه کې پرون چاودنه شوې چې اوس یې د وژل شویو کسانو شمېر تر 12 اوښتی او 100 نور پوځیان پکې ټپیان شوي دي. چارواکي وایي دا مرګ ژوبله د قزاقستان د جنوب په یو پوځي اډه کې د وسلو او مهماتو په زیرمتون کې هغه مهال پیښه شوه چې له څو چاودنو وروسته هلته اور ولګېد. د بیړنیو حالاتو د وزارت یو ویاند وویل لږ تر لږه 2 کسان تر اوسه نادرکه دي او د موندلو پوره یې هڅې پیل شوي دي. د قزاقستان دفاع وزیر له پیښې وروسته رسنیو ته وویل چې دی له خپلې دندې استعفا ته چمتو دی. د قزاقستان چارواکي وایي چې د دغه هیواد اطفایه د اور د مړ کولو په عملیاتو بوخت دی. چارواکو په وینا چې چاودنې ته نږدې 4 کلي له خلکو خالي کړل شوي دي. د دغه هیواد د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې پولیس هم د ټپیانو درملنې لپاره سیمې ته رسېدلي دي. قزاقستان په مرکزي آسیا کې پروت له یو هغه هیوادونو نه دی چې ځینې وسلوالې ډلې پکې د حکومت ضد فعالیتونه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د اسرائیل صدر اعظم نفتالي بنت ته ویلي دي چې واشنګټن له ایران سره د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو لپاره ډیپلوماسۍ ته لومړیتوب ورکوي. ښاغلي بایډن پرون په واشنګټن کې خبري غونډې ته وویل موږ د ایران د ګواښ په اړه او په دې باره کې چې ډاډ ترلاسه کړو ایران به کله هم اټومي وسله نه ترلاسه کوي په خبرو یو. موږ ډیپلوماسي ته لومړیتوب ورکوو او ګورو چې چیرته رسیږو. که ډیپلوماسي ناکامه شوه نورو لارو ته مخه کوو. امریکا یو ځل بیا د ډیپلوماسي له لارې د ایران د اټومي پروګرام د لانجې حل کولو غوښتنه کوي. د امریکا ولسمشر جو بایډن د اسرائیل له لومړي وزیر نفتالي بنت سره په خبرو کې ویلي چې ایران د اټومي لانجې په حل کولو ډیپلوماسي لومړی انتخاب په توګه وکاروي. ښاغلی بایډن پرون په واشنګټن کې خبري غونډې ته وویل موږ د ایران د ګواښ په اړه او په دې باره کې چې ډاډ ترلاسه کړو چې ایران به کله هم اټومي وسله نه کاروي په خبرو یو. موږ ډیپلوماسي ته لومړیتوب ورکوو او ګورو چې چیرته رسیږو. که ډیپلوماسي ناکامه شوه نورو لارو ته مخه کوو. د 2018 کال د مې په میاشته کې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران او د نړۍ د 6 پیاوړو قدرتونو ترمنځ شوی اټومي تړون بهر شو او پر ایران نور بندیزونه ولګول. د ایران نوی ولسمشر بیا ویلي چې ایران په خپل اټومي فعالیتونو ته ادامه ورکړي او هیڅ کله به له امریکا سره معاملې ته حاضر نشي. خو د مخکې په غیر مستقیم ډول د ایران او امریکا استازو ترمنځ خبرې اترې شوي دي. د پاکستان له روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه هیواد کې 4014 کسان پر کوویډ 19 ناروغۍ اخته شوي او په همدې موده کې ترې 95 تنه مړه شوي دي. د پاکستان د روغتیا وزارت د رسمي شمیرو له مخې په دغه هیواد کې له کورونا وایروس څخه د مړو شوو کسانو شمیر له 25,000 اوښتی او تر اوسه له 114,000 څخه زیات کسان په دې وبا اخته شوي دي. د پاکستان عامې روغتیا وزارت اعلان کړی دی چې په تیره یوه شپه او ورځ کې په ټول پاکستان کې 414 تنه په کورونا ویروس اخته شوي دي او په همدې 24 ساعتونو کې بیا 95 تنه مړه شوي هم دي. د پاکستان د روغتیا وزارت د رسمي شمیرو له مخې په دغه هیواد کې له کورونا ویروس څخه د مړه شویو کسانو شمیر له 25,000 اوښته ده او تر اوسه پورې له 114,000 څخه زیات کسان په دې وبا اخته شوي دي. د پاکستان حکومت د دریمې څپې د کابو کولو لپاره یو شمیر بندیزونه هم لګولي خو بیا هم پکې د کورونا ویروس مثبتو پیښو شمیر مخ په لوړېدو دی. دا په داسې حال کې ده چې په ټوله نړۍ کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 214 میلیونه ډیر شوی او 4 میلیونه کسان ترې مړه شوي دي. دا ناروغۍ د لومړي ځل لپاره په چین کې راښکاره شوه چې اوس هم د چین او امریکا ترمنځ دغه ویروس د منشا په اړه د نظرونو اختلاف موجود دی. له لنډې دمې وروسته د لوبو له ډګره